کمیشن اغستل جایز دي کو جایز نه دي؟ اول د دې پس منظر وره چې دا څه شی دی. بلې مارکیټ کې چند افراد دسې ګرځي چې ته د هغوی سره میلاو شي چې څه پکار دي تا ته. مثلا زه خو موټر سایکل اخلم او وایي بېغمه شه تاله د خبرو چل نه درځي او زه د دې بازار سړی ما زه یې دله اخلم. نو دا د دغې خریدار د طرف نه یو قسم وکیل شي. دکاندار ته وایي چې دغه رنګې موټر سایکل پکار دی، مثلا په 1 لک روپۍ خبره وشوه او ده ته اول نه ویلي چې زه به دله په 1 لک اخلم خو 10,000 به ماله کمیشن راکوي. نو کمیشن اغستل څه د جواز صورتونه دي څه د عدم جواز دي، خو لیکن اصل اعتبار سره ګورې کمیشن اغستل ناجایز دي. دته وضاحت کومه اصل اعتبار سره ولې ناجایز دي. د شریعت اصول دا دي چې کله یو طرف نه انسان یو سیز خرڅي دته مثلا دکاندار ویل کېږي، یو طرف نه انسان اخلي دته خریدار ویل کېږي. نو چې دا کم مینس کې کمیشن ایجنٹ ته نو دا څه شی دی؟ نه دکاندار دی او نه اغستونکی دی. نو کمیشن اغستل د شرعي اصول مطابق سره دا مستقل تجارت نه دی، مستقل تجارت نه دی. د سره صرف دخلي تیزی ده، دخلي چالاکی ده، دا خبره کولی شي. خو لیکن علماء چوکتل لکثرت التعامل چې د خلکو تعامل معاملات د کمیشن طرف ته ډیر زیات دي. هر ځای کې مسله د کمیشن ذکر وي، اوس خبر هم کوي نو خپل نفع لپاره پکې خبره کوي چې ماته وبکه څه ملو شي. عوام به دې مسله کې ډیر زیات مبتلا وو. نو فجوزوه لحاجه الناس الیه. علماء علامه شاملی کړي دي چې بیا فقهاو د دې اجازت ورکو د کمیشن د اغستو په محدود اجازت. پچن مسائلو کې د حلت فتوا ورکا، ورنه په ډیرو صورتونو کې کمیشن اغستل ناجایز دي. اوس ته ذکر کوم دو صورت دي د کمیشن ایجنٹ. یا خو به داسې وي چې د خریدار د طرف نه به دا وکیل جوړ شي او د دکاندار نه به یو سیز اخلي. خریدار سره به دا اول نه خبره دی کړي چې دا سیز دله په دې اخلم 10,000 روپۍ کمیشن به راکې، بالکل جایز دي. یا د دکاندار سره معاهده شوې ده چې ستا دا مال به زه په خلکو خرڅوم، خو چې مثلا یو موټر سایکل مې خرڅ کړو په هغې کې به ته ماله 10,000 روپۍ کمیشن راکې. نو دلته د دکاندار د طرف نه دا کمیشن ایجنٹ چې کوم دی دا وکیل جوړ شو، دا صورت هم جایز دی. کو خریدار د طرف نه کمیشن اخلي دام جایز، کو اصل مالک او دکاندار د طرف نه کمیشن اخلي دام جایز. اوس هغه صورت ته چې د دوانو نه کمیشن اخلي د دین د جواز طریقه شته. هغه دا چې مثلا دا طالب علم رالو ماته وایي چې زه داسې ګاډۍ اغستل غواړم، زه ورته یم راځه زما یو دوست دی بس هغه سره ته په خپله خبره وکړه. دا مې بوتلو اصل مالک لا هغه سره د ده خرید فروخت په خپله وشو، خو زه میس کې رابطه جوړه شوم که نه، زه میس کې رابطه شوم، ما ورته صرف لاره سیده کړه چې زما دوست شته. نو ده سره مې اول نه خبرې کړې وه او دکاندار سره چې زه به تاله ګاک راولم او ته به خپل مال خرڅې. نو چې کم ګاک مې بوتلی دی هغه سره زما ډیلینګ شو چې 15,000 روپۍ کمیشن به زما وي. اصل دکاندار سره مې ډیلینګ شو چې 5,000 روپۍ به زما وي. نو دلته د خریدار د طرف نه کمیشن مې واغستو او د اصل مالک او دکاندار د طرف نه کمیشن واغستو. دوه صورتونه جایز دي. دا درې صورتونه خو بالکل جایز دي. اوس یو صورت داسې دی چې هغه ناجایز دی. مثلا زه د چا ملازم یم، سرکاري ملازم یم، نادره دفتر کې ناست یم، خلکو له شناختی کارت وغیره دا شی نه جوړوم، ما ته د دغې معاملې 50,000 روپۍ د حکومت د طرف نه تنخواه ملاویږي. نادره دفتر کې چې زه ناست یم او څومره کارونه چې زما په ذمه دي او زه کوم د دې ما ته حکومت د طرف نه تنخواه ملاویږي. د هغې باوجود دا سړی رالو په ما شناختی کارت جوړوي او زه ورته یم چې وروره جوړوم دی دله خو 10,000 روپۍ خرچه به دې راځي. ته دا 10,000 روپۍ د څه خبرې اخلي؟ ته چې دا کم معامله کې کم خدمت ته ناست دی د دې خو تا ته معاوضه حکومت درکوي که نه؟ ته د دغې سړي نه 10,000 روپۍ 15,000 روپۍ اضافه چې کم چارجز دی دا د ده نه ته په کم بنیاد باندې اخلي؟ دا د غصب په زمره کې داخل دي، د رشوت په زمره کې داخل دي. دا شی ناجایز دی او حرام دی. دې ته دوی چای پانی وایي یا ورته کمیشن وایي، بهر حال دا نه کمیشن دی او نه چای پانی ده، دا شی ناجایز دی.